زما په باره کې خلک وایي حافظ حمدالله نو ډېر ښه سړی دی، خالي دا دی مغروره دی. څه شي دی؟ ما له هغه سړی مراجعه ځوان هلک دا مخامخ چې ناست جلال نومیږي، دلته هم ځوانان سوداګر د ماله راځي، خواران غریبان خلک دي راځي. تی پوښتنه جنو کې ورته حافظ صاحب کبر کوي، وخت سره کړی. یو دی کبر، غرور، یو دی خودداري. ته چې کله ملا شوې تا ته خدای علم درکړي، علم د الله صفت دی که نه دی؟ نو الله تعالی دغه خپل صفت چې علم دی دا هغه چا ته ورکوي چې پر پیرزو وي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما په خپلو بندګانو کې کتاب هغه چا ته سپارلی دی چې انتخاب یې نه خان کړی دی، نه ملک کړی دی، نه باچا کړی دی، ما یې کړی دی انتخاب. ثم اورثنا الذي اصطفينا من عبادنا. ثم اورثنا الكتاب، ما خپل کتاب سپارلی دی زما و هغه بندګانو ته چې د هغه انتخاب د هغه ټاکنه او نامزدګي ما کړې ده. نو چې قرآن یې تا ته در وسپارئ د دین چوکیدار یې ته کړې، ستا انتخاب چا کړی؟ الله کړی.